مرض وفات کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل وفات کی گی. اخیری تقریر چې نبی علیہ السلام کړی دی، اخیری بالکل اخیری بار تر وته او داسې حالت کې چې سر مبارک تړلی او سر یې خوږېده. یو صحابي ورته راغی، نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله صحابه جاری، انصار بالخصوص ډېر زیات جاری، ځکه څو ورځو نه ستا ملاقات هغوی نه دی کړی. نو نبی علیہ السلام یې موچت کې ما بوځه جومات ته. نو داسې حالت کې بوته چې یو لاس په یو صحابي ورواچو، بل لاس په بل صحابي باندې ورواچو، او دا خپله ګورې نه شوه، ورپسې راښکې شوه. صحابي بخاري شریف کې حدیث دی چې د نبی علیہ السلام د دې مټې ګوتې نه یو کرښه په لاره جوړه شوه. جمعات ته بوتن په منبر یې کېنو. دا اخیری د پیغمبر علیہ السلام مبارک تقریر دی، دې نه پس جمعات ته روتم نه دی. نو دې کې یو څو خبرې کړې دي. یو پکې دا دی چې النساء وما ملکت ایمانکم، ولې د ښځو خیال ساتئ، ښځو سره ښه سلوک کوئ، وهی مه ټکوئ مه، ظلم ورسره مه کوئ، مور پلار کور نه مه بندوئ. او دویم ما ملکت ایمانکم، وینځه غلام نوکر امسایا دا افسر ما تحت کم دی، دا ما ملکت ایمانکم. ستا د قلم لاندې کم خلک دي، یو ډایرکټر دی هغه سره لاندې چې کوم عمله ده هغه ایسیار ولې چې کوم لیکي د هغه د لاس قلم لاندې دی، چې کم خلک ستا د قلم لاندې دي، نوکر دی که همسایه دی که مزدور دی او که لاندې بابو دی، د دې به ګوره ډېر زیات خیال ساتي. دا به دې سره به ظلم به نه کوي. نو اخیری بیان کې حضور پاک د ښځو ذکر کوي. عمر صاحب اعلان وکړ چې ښځو سره ظلم به نه کوي، وهل به بند دي. نو چې دا دې ووایي خو ښځې هم مستېږي سر خوړلی که نه، ښځې هم مستېږي که نه، لږ وهې به نه خو لږ دباو کې روب کې خو به ساتې که نه، روب نه دې ووتل ځان نه دې کار وکړه، لږ روب کې به ساتې ښه ده. نو بس ښځې مستې شوې، بیا به خاوندان له جوابونه ورکړو. یو باندې له ښځې جواب ورکړی، اواز یې پرېسته. باندې سي په منډه راغی چې عمر صاحب ته شکایت کوم چې مونږ باندې روال بند کړي دي، راشه زمونږ د ښځو حال وګوره. او چې یو خبره کوو لس جواب راکوي. باندې سي چې راغی دا داسې وخت و چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره همدغې ام کلثوم شور جوړ کړی دی او جواب ورکوي، اواز یې پرې اوچت کړی دی. باندې سي دروازه وواله، خو اواز یې واورېده د دننه نه چې دا خو عمر صاحب باندې دی بی بی اواز را پورته کړی، جوابونه ورکوي. چې عمر صاحب ولره ووته، باندې سي ورته وایي، باندې سي ته وایي څنګه راغلی؟ وی صاحب یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه. څنګه حل شوه؟ و دې نه وی حل شوه. وی ما د ښځې شکایت راوړو چې ښځه ما له جواب راکوي، خو استال مې په کور کې دننه ولیده چې ته ګزاره کوې مونږ خو بیا سر کې کوو. او ته څه وایي؟ وی ګوره دا ښځه تا له یو څو ډیوټۍ کوي، یو ډیوټي د دا کوي چې د کور څوکیداري دی کوي، که ته بار یو ښځه یو هم په کور کې دننه یوازې دا غل نه راځي، دا یو ډیوټي شو. دویمه ډیوټي څه کوي؟ پخلی دله کوي، ستا هم کوي، ستا د میلمه هم کوي. درېیمه ډیوټي سره جامې دله وینځي، ستا مینځي او ستا د مزدور او چاکر هم مینځي، څادر هم درله وینځي. او څلورمه څه ده؟ کور دله صفا کوي، چپړاسي خدمت ته لګوي، کلاس پاک. او پنځم نظر دی پې د ګناه نه بچ دی. نو چې کومه ښځه تاله دا پنځه ډیوټۍ کوي، که دی دله نه کولې او ځان له د جامې دوبي راوړلې، ډوډۍ دې ځان له په هوټل نه راوړلې او څوکیدار دې هم نیولې او کور کې دننه د سفید هم سړی څومره پیسې به دنه تلې. نو چې دا پنځه ډیوټۍ دله څوک کوي او ګزاره ورسره نه کوي، نو څه به کوي؟ ګزاره به کوي. او چې څومره ورسره پخوا اخلاق او ګزاره کوي هغه مره به خدای دله قدر درکړي. یو لوی بزرګ دی، لوی د زمانې ولی الله د زمانې بزرګ تېر شوی دی، لوی بزرګ دی. ښځه یې ډېره زیاته بد اخلاقه وه، دومره بد اخلاقه ښځه وه چې د حد نه وتې. نو یو ځل یو مرید یې راغی، چې مرید یې راغی دروازې والا، نو ښځې دننه اواز ورکړه څوک یې؟ پیر صاحب ګورم. پیر صاحب څه شو؟ بس ښځې ورپسې اواز څه پیر پیر کې؟ پیر څه شی دی؟ د ما خاوند د ما نه بدرخه کړی دی، کله یو خوا غلی وي کله بل خوا، نو د ما خیال ساتي نه د کور د بچو خیال ساتي، او پیر او پیر او پیر او پیر پیر مې نشته. او که بیا راغلی ښه بني مرید خوار له خراسان هغه علاقې نه راغلی، خدای دا څه په بلا وړېده دې سره دا ما دا پیر صاحب ژوند څنګه تېروي چې لاړ چا تپوس وکړي پیر صاحب وتلی دی هغه ځنګل ته، چې هلته لاړ وکته نو پیر صاحب یې په زمري د پاسه سور جمدې زمري، او په لاس کې دا امسا په ځای د چوکې په ځای جمدې مار دی، دا زمري پې وایي. دا مرید ورته حق حیران دقسې وتلی،
پیر سے وته لکه ولې حیران شوې وې صاحب زمری او مار دې قابو کړی دی او خزه نشي قابو کول ما یو پټي وسره 2 منټه خبرې وکړو اوس مې زړه درځيږي سامي دي راځي را پزغل اکلم استاو زره د کال 12 میاشتې جون دې خدای سره خیر کړي بلا سره جون څنګه تیرې دا جون تیرولو خزه دا نشي قابو کول اورته سوي او دا د دې خزه بد اخلاقی دا او زما په صبر دې چې خدای دا مرتبه را کړی دا مرتبه په دقت ماته ملاو دا خزه د پرې د موضوع طلاق ورکم ما ته پته چې دا بل څوک نشي ساتلی دا غیدا څه خوې دي هیڅوک ما سم نه کړم ما هر خواري په دې وکړه خدا ما سم نه کړم نو کله پرېدم دا بس کوي یا به ګناه کوي یا به سوالونه کوي په فوټپاتونو بغیر دي بس ما ته خدای په خاطر د گزاره وسره کوم صبر کوم نو دا مرتبه کما ته خدای را کړی دا د دې په بد اخلاق په صبر او حضور پاک فرمایي نبی رسول الله فرمایي وی خضر علی پختانه پیدا دي او په پخته کې چې دا کومه بر پخته را کاګګس طرف ته دینه پیدا دي نه پختانه چې فایده لکاګه به فایده بالي او کته چې نه پختانه غوم نو چې نیغه ماتيږي با نو خدانه چې فایده اخلي نو خامخا پکې نقصاني کله به مالګه زیاتې کله به کمي کله به سړي را ګرمکړي جامه به کمیس په دې سودي دي کله بل او دام کمیس سودي نه دی د قصدل سوزولي دا څنګه نخري کوي چې دا کمیس سودا چې تا خپه کړی نو شي ګرم کې نو به دوس ودی او دا زما خدا خپل سوچ چې دا چینی غوړیم په کور کې خلاصيږي نو دا اسه نه خلاصيږي دا تاسو تنګ کړی نو هغه د لبس د ایران میران ته یې لختي کې غورځوي بس خلاص شو دا خو ګوره حضور پاک فرمایي هن ناقصات عقل و دین په دې خدای نه خپکیږي نبی علیہ السلام فرمایي چې دین هم ناقص دی او عقل هم کوتا نسبتا د یوې خزکس غوي د دوه خزو غوي د سړي برابر د حضور پاک تاسو ته کوي خدای په خپل تاسو کې سر زموږ د دین نقصان سره او د عقل هم سره وی دین نقصان خدای چې تاسو منځونه سونه په میاش کې کم دي چې کله بیماری راشي مونږ نه کوي روزي نه نيسي د دین نقصان او د عقل نقصان سره وی د دوه خزو غوي د یو سړي برابر ده دا من حيث العموم یادوم من حيث العموم دا سدا بعض سړي ناقص العقل دي او ناقص الدین دی بعض سړي بیمارانی منځونه نه کوي بعض سړي د ناقص العقل دی بیمار دی کمزور دی بعض خزه کامل العقل دی د خزو کې دا چې خزه تیری شوی چې دا غینه کامل عقل دبل چا نشتا او بعض خزم کامل الدین دی دا بیماری راځي نه یو شر منځونه کوي نو دا من حيث العموم خبره بهر کیفو خبره مې دی پورې کوله چې هغه ورته نو حضور پاک وي ته د خزه نه فائدہ اخلي خو سره د کوګوالي خامخابت نقصانونه کیږي او کته چې نه زینې غوم وی کثرتها طلاقها بیا وسره جن نشي تر طلاق به ورکه دا بزرګ کوي چې ماته د مرتبه په دغه ملو د چره خزه په دې بد اخلاقی زما صبر ها نو یو ځل دې کور تراغه دې کور تراغه دا خزه په بد اخلاق او دې اسدان ته پیر وې پیر دای چې اوس ما یو کسولید په هوا دا سره روانو دې ته پیر وې ته پزمکه لګي او تندې توخه او خپې توخه او ځان تزبرګ وې نو خلکم دا یو سوچ زبرګي په دې نه لګوري چې تاسو په دیوال کې نه تو دیواله وسغلو خو خیر راخذ خدا نو دا ولی دغه د خدای چې دا ما په ولید په هوا روانو ته پزمکه توخېږي او ځان ته زبرګ وې اصلي وته وې دا خاون وې دا منی چې دا کم پاولې د زبرګي منی وې اول نه منم وې زماره قسم په خدای چې دا زومه دا زومه اوس به منی که مې نه منی وې دا ته وې دا خپل زکه کاږي وږي وې نقطه خبرو بس قسم دې کې منی سو زما یو دوست ډاکټر دې په خبر کې یو ځل مو د ټلیفونو کو زما سره ورتلم مې ډاکټر سره درځم ما ته دې کوم ځای روانه مې لار کې وې ته زما کلینیک کې نه کور والا مې نه جوړوي او دې ډاکټر نه بوله اکور والے مانا کله مسلو تپوس کوي اما ته خانه لګره موبایل می کولو کړی د احتیاط سره خبرې کاوه نو ما ته ویل دا ډېر بیمار چې ته ډاکټر نه بوزي اپ خپل سپیشلیست څنګه وره هغه انګلند والا ام ار سی پی وته وی کسه شه هغه سپیشلیست نو ما ته دا ډېر بیمار چې ته بل ډاکټر نه بوزي ویل نه ټوخیږي وای نو مې ټوخی لپاره وی مولانا صاحب دا در سره خوا کې ناس سره وی قسم دې کزو ته کمپاوډر مختار ما ته نه پیږي بل لمه بوله نه حقیقت نا شکری خو په دې قوم کې شته کنه حضور پاک فرمایي نبی رسول الله
وی ما خزه په دوزخ کې په زیات تعداد کې ولیدل. بخاری شریف کې حدیث دی. نو صحابه تپوس کوي ولې؟ وی بکفرهن لا ناشکر دي، وی یکفرن الله د خدای ناشکر دي، وی نه یکفرن العشیر، وی دا د خاوند ناشکر دي. نو بیا حضور پاک په خپل فرمایي وی لو احسنت الی احداهن الدهر، وی که ټول عمر خزه سره خېګړاو کې. ګوره دهر ټول عمر خو چا جون نشتا، زمانہ ټوله زمانہ خو چا جون نشتا، مطلب ډیره جاته خېګړاو کې جامې راوړي، ډوډۍ راوړي او د دنیا نعمتونه راوړي ارس. ثم رأت منك شيئا، دون پټي غلطي در کې صحیح کړه چرتا دا بسوي ما رأيت منك خيرا قط، اسړی تا نه ما په جون کې چتا خیر نه دی لیدل. دا نبی علیہ السلام فرمایي. دا ګور معاشره باندې حضور پاک لیدل ارسه قتل. نو خبر مې دی پوری پولا تمارونو چې کب بیا بد اخلاقی کوي دین به وته خیر، ټول دین ورته خایا، گزاره به سره کوي، وال تکول باندې نه کیږي. او وال تکول من درته په شریعت کې زنانا وهل د ډول په ځای وهل په شریعت کې منع دي. د ډول ځای مخ دی، په مخ وخت نه وي، بالکل منع دي. حیوانم په مخ وال منع دي په شریعت کې. حدیث څه پکې تنه بل وجهه که وهل کې مخ بنه وایي، سپی او خرم په مخ نشي والی په شریعت کې. اکثر زمون سره چې تاسو دا مخ ولا وایي. نمبر 1 دا ډول ځای بل سره تاسو تخکار دي، وګ باندې بنه ویل کې والي چې دا ډول ځای سر باندې د خځې وال منه دي. سر کې د عقلی پچي دا ګومنس کوي چې سپین وختي توري دولي ساتي. په سینه او په مړای وال منه دي. دا کله کې عامل چې غلبان پکې چي په دې لاسونو په دې ګوتو وهل منه دي، په دې لیچو دې کې بنگړي چې دا دولي ساتي. ولا يدين زينتهن الا بالبعودتهن، دا ډول زین دي په دې بوال نه کې لاندې په دې خپل کې پازي بچي دا ډول په دې باندې. نو ماته یو طالب چټولې وي په کم ځای وو دغه چې مخ او سر او سینه او سټ او دا ټول منه مې په املا ورکاو خو پټې نه غونډه دا ولی فقهاو لیکلي دي شامي کې شتا چې ضربا غیر مبرر وهل بکه خو سخت نه معمولی وهل په لومبه مرتبه کې نه درې مسلوره مرتبه کې او بیا والم په داسې طریقه چې معمولی غوندي زیات او په والو سمېدلم نشتا. په سبا سمې د حضور پاک مبارک په اخلاقیاتو کې شمائل ترمذی کې راځي. یو صحابي وایي نبی علیہ السلام متعلق چې ما ضرب امرأة ولا خادما قط، چې حضور پاک په خپل جن کې نه چې بیبي والد او نه خادم والد، چې د تاریخ کې څوک نشي د خوشتبه د وجه نه تاسو چلولې خوشتبه د وجه، لیکن تعذیب یا تادیب هغه د پاره حضور پاک په جن کې نه بیبي لا نه خادم د غلام وی د ډب نه ور کړي. او د ټول مخلوق د خزو د سلو اخلاق یو ځای کا قسم دې کړي یو ام المؤمنین اخلاق د خپل ګرتم رسیږي. دا پسر اخلاق سب شي او زمانو په جاهلیت نه راغلي دي رماته دغه خلکو بس کول، دغه خلکو ډول یم نه خاله دا کې به کوله خپل حقيقي مند سره نکاحګانې کړې دي. دغه خلکو به مردار خواله سرمنه به خواله بربند به طواف به بربند کو او دغه خلکو په قرون جنډې راغولې زنا ده پاره دا غیبه مختلف نه خوي، لیکن دا قد پس سمې شوي دا غټي برقيه پس بسر کړلې او دا حیا پکې سره و جنراله دا د شریعت او د دین د وجه خلوتا میجنکو تا ماشومانو ته دین او خای شریعت و توخای پرده و توخای حیا و توخای قرآن ورته ځکه. مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کتاب دی بهشت زیور او پښتو کې ترجمه شوی جنتی کاله ورته کېده. نو مولانا څورته ویل کېږي دا تعلیم الاسلام څه شری دا مولانا صاحب دا مفتی کفایت الله صاحب تعلیم الاسلام وهواله مسائل دی پکې پټې نه دي خپل بچو ته وخای منستوي جواب یې کړی زمون خود رب څوک دی جواب یې کړی دی خاتم النبیین څوک دی جواب یې کړی څومره پیغمبران دي جواب یې کړی دیني مسائل تعلیم الاسلام ګور دومره پیسې د دنیا په کتابونو ورکه بچو ته دا وخای کنه رساله او ډایجست او داسې دونه ورته یک دی لږ ورته داسې دونه مخای نو زمارو خبره مې دی پوره کوله چې د خپل بچي او فوټې لغوندې راهرا سره ولې کله کاندي کې جنہ کې دې د دین او خای د دنیا سره سره لګونه تربیت ول دیني وکي لګونه جمعه ته لګي سبق ته پاره ادا جنہ کې کور کې کوڅوک درسونه کې زداناو ال ته لګي او لګونه ماسختن ما خام داسې صحابيات واقعي او بیانوي
د حیا او د پردې واقعات ورته بیانوي د دې قصونو د دې سیستمونو نه یو بدن الله خوشالي د کور ماحول به مزیداری جنگ جګړې به نه جوړیږي